بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يكره في الصلاة. باب دې په بیان د مکروهات او د مانځ کې هغه څه چې په مانځ کې مکروه دي مونږ کوون کې لپاره او په هغه سره د مانځ ثواب کمیږي مونږ کوون کې ګناګاریږي. هغه لس چیزونه دي په مانځ کې لس کار کول دا مکروه دي، یعنی د مانځ مکروهات لس دي. اول نمبر مکروه په مانځ کې پر لته غزول بغیر د عذر نه. په مانځ کې بغیر د عذر نه پر لته غزول، یو انسان دی بیمار دی، تکلیف دی ورته، کمزور دی، مونږ په تحیت نشي کوله، ته جوړونو بیماری ده نو دی پر لته غزي کینو نو بیا خیر دی. که بغیر د عذر نه دی پر لته په مانځ کې غزي نو مونږ مکروهيږي، د انسان ګناګاریږي، د مانځ ثواب په کم شي، مونږ ته په نقصان ورسېدو. دویم نمبر مکروه کار په مانځ کې دا دی چې یو انسان په مانځ کې ډیر آیاتونه لولي دی، په دې ګوتو باندې آیاتونه شماري. یا لکه دا بعض خلک وي په مانځ کې 15 ځل قل هو، دا بعض منځونو کې داسې نوافل کې وي، بعض کې ډیر ځل قل هو، نو خلک بیا په ګوتو باندې شماري. دا په ګوتو شمارل د آیاتونو یا د سورو دا مکروه دي. دریم نمبر مکروه دا دی چې انسان سجده لګي نو دا څنګه داسې وګدي کی لکه دا سپېج د مخ خپې وګدي کی دواړه د سپېغون ته کې دا څنګه په دسمه کو لګي. تاسو ته موړان دي مې چې نارینه کلم منذکر دی به د خپل څنګه اوچتي ساتي او د خپل مټي د خپل تشو ترخونه نه بجدا ساتي. نو چې کله سجده لګي د خپل څنګه بالکل پسمه کا غړولې دي نو دا منع دي، مکروه دي. سلورم نمبر مکروه مونږ دا ویلو چې انسان په مانځه ولاړ دی، کله خي طرف ته ګوري کله ګستا، په مانځه کې یو خوا بل خوا پستر ګو سره قتل. په مانځه کې یو خوا او بل خوا التفات کوله، خوا دی خوا قتل سترګو په ګډونو باندې سترګو سره، دا مکروه دي. که یو انسان خو دې خو ګوري مخم تا وي یا سینې ته کنه بیا خو مونږ ماتيږي، او که یو انسان منځ کې خو دې خو ګوري سره سینې نه تا وي نو بیا دا کار مکروه دی په منځ کې. او پنځم نمبر مکروه عمل په منځ کې هغه سترګې پټول دي، بغیر د عذر نه په منځ کې سترګې پټول او په سترګو مونږ کول دا مکروه دي چې د يهوديانو سره مشابهت راځي، دا منع دي زموږ په دین کې. او شپږم نمبر مکروه عمل په مانځ کې د سجدي زې په مانځ کې پلاس سمول او صفا کول او کاڼي شګې ته لري کول، دا مکروه دي. منځره مخ کې درې ګرځان ته مونږ زې برابر کړ. خو کوم یو انسان په مانځ کې سجدي لاړو د په مانځ کې لګیا دی لاس به هیو کش کش وځي سمې پاکي، دا مکروه دي. ها که چرته تکلیف و درته یو کاڼي پرو دې تندې کې دتلو تعالی تکلیف در کولو سجده دې نشو لګولې نبي خیر دې لري کا خو په یو ځل سره. او کدا چې بغیر د ضرورت نه یا بار بار تل لري کې نو مونږ ته نقصان رسیږي، حتی چې بیا په منځم ماتيږي چې بار بار شي. باب ما یکره فی الصلاة. باب دې په بیان د هغه اشیاء کې چې مکروه دي په مانځ کې. وهیا مکروهات د مانځ 10 لستی، مکروهات د مانځ لس دي لس. الاول اول نمبر مکروهات اول نمبر مکروه د مونږ التربع پر لته غزول دی بلا عذر، بغیر د عذر نه، بغیر د عذر نه مانځ کې پر لته وهل دا مکروه دي. والثاني دویم نمبر مکروه عد الآیات شمار الآیاتونو بالید پلا سرام، پلا سر آیاتونو شماري په مانځ کې دا مکروه دي. والثالث دریم نمبر مکروه افتراش ذراعه غړول د سنگلو
فی السجود په سجده کې کا افتراش الثعلب پشان د غړولو د ګیدړ دا ګیدړ چې څنګه یا د سپې چې څنګه د لاسونو مخ کې د دواړه مخکینه خپې او غزي نو دا غرنګ په مانځ کې د لاسونو وګدول او غزول پسمه کې به خودل څنګه د اسمه کې نوچتي ساتل پکاري او د پسمه کو غزول کې خود دا مکروه دي والثالث دریم مکروه افتراش او ذراعه غړول د څنګهلو په سجود په حالت د سجده کې کا افتراش الثعلب پشان دا د غړولو د لیچو د ګیدړ ثعلب ګیدړ ته ویل شي والرابع صلورم مکروه په منځ کې الالتفات قتل را قتل دی بعینه پستر گو سرا یمنتن خی طرف تا و یسرتن گس طرف تا اخو دی خو منځ کې قتل دا مکروه دی والخامس پنځم نمبر مکروه په منځ کې تغمید عینه پټول دسترګو بلا عذر بغیر د عذر نام بغیر د عذر نستر کې پټول په منځ کې دا مکروه دی لانه زکا داستر کی پټول په مانځ کې تشبهن بالیهود دي کې تشبیه د پاره د يهودانو دا يهود سره تشبیه دا نو دا کار باندې کوي مشابهت ته یعنی يهودانو په مانځ کې ستر کې پټولې نو مسلمانانو باندې پټي والسادس او شپږم نمبر مکروه تقلب الحصام لری کول اړول د کانو دي لری کول د کانو من موضع السجود د سجدې نام بلا احتیاج بغیر د ضرورت نام د ضرورت نه بغیر په مانځ کې د سجدې زینه کاني لري کول دا مکروه دي بس ته دې پوره باب ما یکره فی الصلاة باب دې په بیان د مکروهات او د مانځ کې وهي 10 مکروهات د مانځ لس دي الاول اول مکروه التربع بلا عذر پر لته غزول بغیر د عذر نام والثاني دویم مکروه عد الآیات بالید شمار الآیاتونو بولا سرام والثالث دریم مکروه افتراش و ذراعه غړول دلې چو څنګهلو دي فی السجود په حالت د سجده کې کا افتراش الثعلب پشانتا د غړولو دلې چو د ګیدړ غوته کې لاسونه غړول په مانځ کې والرابع صدورم نمبر الالتفات قتل بعینه پستر گو سلام یمنتن خی طرف تا و یسرتن گس طرف تا اخو دی خوا قتل دا مکروه دی والخامس پنځم نمبر تغمید عینیه پټول دسترګو بلا عذر بغیر د عذر نام لانه ذکدا پټول دسترګو بغیر د عذر نام پدې کې تشبیه دا تشبهن بالیهود پدې کې تشبیه د يهود سره ده مشابهت والسادس شپږم نمبر مکروه تقلب الحصام لری کول د کانو من موضع السجود د زید سجدینا کانی لري کول په مانځ کې بلا احتیاج بغیر د احتیاج نه به ضرورت نه کانی لري کول دا مکروه دي پس دې